حامدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمین منگو تاسو دا عبادت دا پارا پیدا کریو. حضرت آدم علیہ السلام نا رب العالمین دا انسانیت سلسلہ شروع کرلا او دا انسانیت سلسلہ تر قیامت پورے جاری او ساری بوی. ہر بندتا دا رب العالمین دا طرفنا دا پیغام دے چراشا او دا رب العالمین طرف تا متوجہ شا او دا رب العالمین چکم احکام دی اغا تسلیم کا. سخلقوی اغوی دا اللہ رب العالمین احکام امنی او سخلقوی اغی دا اللہ رب العالمین دا احکامنا اعراضو کی رو گردانیو کی. کم خلق چے دا رب العالمین احکام امنی دغ خلق بجنت تزی، کم خلق چے اعراض او رو گردانیو کی اغبا جہنم تزی. رب العالمین زمونگ استاسو دا بخنے خواہش لری چے دا تمام انسانان او بخم او جنت تا بوزم، دا تمام انسانان دا جہنم دا سخت و تکلیف دہ او درناک عذابونو نا نجات حاصل کی. مونگ تا وقت پا وقت اللہ رب العالمین مقرہ کئی چے مونگ پا آغا مواقعو کے معمولی او وڑی وڑی نیکے اوکو پا آغا معمولی او وڑو وڑو نیکو باندے با مونگتا دیر زیاد اجر و ثواب ملوشی او آغا اجر و ثواب آخرت کی دبخن سبب جنت دتلو سبب او ذریعہ با اگرزی. زمونگا نننے عنوان آغا دے عیادت المریض چی یو بندہ دبل بیمار بندہ بیمار پرسیو کی تپوس او پختنو کی ندغتا عیادت المریض او د مریض او د بیمار پختنویلی شی. د مریض او د بیمار تپوس او پختنا دا پمونگ مسلمانانو باندے لازم دا د نور مسلمانانو پمونگ باندے حق دے چے مونگ د بیمار او د مریض پختنا او عیادت اکو. حضور علیہ السلام نے روایت تے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائے لدے چے دا مسلمان پا مسلمان باندے او حقون دی نو دغا او حقونو کی دا ټولو نا اولنے حق دا مسلمان پا بل مسلمان باندے دادے چے کل دا مسلمان بندہ ناجوڑ شی بیمار شی نو دا روغ بندہ بلاڑ شی دا عیادت تپوس او پختن با اوکی دا مسلمان پا بل مسلمان باندے حق دے. دویم حق دا مسلمان پا مسلمان دا دے چے کم مسلمان وفات شی نو دا بل مسلمان با دا جنازے خیال ساتی جنازے لبزی او آخری خدمت کی چے پا دا باندے کم حیثہ خدمت رازی دے با آغا خدمات سرطرسی. نمبر 3 چے یو مسلمان بندہ انٹوشی اوکی چھینک اوکی نو اوریدون کی بندہ دا دے انٹوشی والا چے دا الحمدللہ ویلی نو اوریدون کی بورتا یرحمک اللہ وی دا دے مسلمان پا دے بل مسلمان باندے حق دے. نمبر 4 چے یو مسلمان کمزور دے او آغتا ضرورت تے چے تی امداد او تعاون اوکے نو دا دغی کمزوری مسلمان تعاون کول دا نور مسلمانانو پا ذمہ لازم دی. دا دغی کمزوری مسلمان حق دے پا دے نور مسلمانانو باندے. نمبر 5 چکم بندہ مسلمان قسم اخوڑو نو نور مسلمانان با کوشش کئی چے دا دے قسم خوڑن کی بندہ قسم مات نشی دا قسم دا پورا کولو پا حد کے
د سره تعاون بکئی. مثلا یو بنده دی هغه قسم خوړلې دی چې زه به ګناه نه کومه، نو دا نور مسلمانانو په ذمه دا لازم دی چې د دا قسم د سره تعاون کی او د دا قسم د ماتېدو نه بچ کی. مثلا د قسم خوړلې دی ګناه نه کوم، نو دغه نور خلق د ته غیبت نه اوري، د خولې نه د چا خلاف غیبت نه وباسي، په کنزلو دی نه مجبوره کوي، دی په ګناه باندې مجبوره کوي دی نه. نور مسلمانانو باندې دا لازم دی چا چې قسم خوړلی چې د قسم د نه ماتېدو په سلسله کې د پوره تعاون او مدد کی. نمبر 6 چې کوم مسلمان پلار باندې تیریږي، نو پلار تیریدون کې مسلمان بل مسلمان لپه مخه ورشي، سلام په یو بل باندې کوي، دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی. اوس دې کې حضور علیه السلام د سلام آداب خودلی دي. کم مسلمان چې روان دی نو په ولاړ مسلمان د سلام وکي. پلار تیریدون کې بندا چې کم پلار ولاړی هغه ته به سلام کوي. یا یو بندا پسورلې دی او بل بندا پیاده دی، نو دغه سورلې والا بندا دی به دی پیاده والا ته سلام وکي. دا د دې په یو بل باندې حق دی. دا شپږ حقونه شو. او اخیری اوم نمبر حق چې کم مسلمان باندې ظلم کیږي، زیاتی کیږي، نو په نور مسلمانانو لازم دی چې د مظلوم مسلمان لراشي د سره ودرېږي، د مدد کی او د ظالم لاس اونیسی، د ظلم کولو نه بچ کی. نو دا د مسلمان په مسلمان باندې او حقونه دي. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ په دې روایت کې د حضور علیہ السلام دا ارشاد ذکر کړی دی. د ټولو نه اولنې حق د مسلمان په مسلمان دا دی چې بیمار شي تپوس او پوښتنې لاړ شي. نو د بیمار بندا بیمار پرسی کول رب العالمین باعث اجر و ثواب ګرځولی دي. چې کوم مسلمان د بل مسلمان بیمار تپوس او پوښتنه وکړله، عیادت ورله وکړو، نو رب العالمین بدله ګناهونه معاف کوي، دا بنده به بخي. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي وای چې کوم بنده د یو بیمار تپوس لذي، نو چې کم وخت د سحر په وخت کې لاړ او د بیمار تپوس وکړو، نو تر د ماښامه پورې او یا زره فرشتې دې بنده ته دعاګانې کوي، د مغفرت سوال ورله د الله نه غواړي چې د بیمار تپوس کړی دی، تپوس لتلی دی، نو او یا زره فرشتې ورته د مغفرت دعا کوي. کسار تلی تر ماښامه ورته دعا کوي. او کدی د ماښام په وخت کې د یو بیمار پرسه لتلی وي، نو او یا زره فرشتې الله مقرر کی د دې بنده د پاره تر سحر پورې د مغفرت دعاګانې غواړي، دعاګانې ورته کوي. او مخکې حضور علیه السلام فرمایي وی رب العالمین چې د بیمار تپوس وکړو کې دله په جنت کې یو محل او یو باغ متعین کې وي، دا به د بیمار پرسې په بدله کې دله ورکوم چې د بیمار تپوس لراغلې پوښتنې او عیادت لراغلې دله به په جنت کې دا محل ورکوم. نو معلومه شو د بیمار تپوس کول دا دنیاوی معامله نه ده، دا اسې غم خادي نه ده، د بیمار تپوس کول دا عبادت دی. مونږ او تاسو چې د بیمار تپوس لزو، نو د حضور علیه السلام د ارشاد مطابق که سحر وخت کې لاړو نو ماښامه پورې او یا زره فرشتې مونږ ته د مغفرت دعا غواړي. که ماښامې بیمار تپوس لزو نو مونږ ته به تر ساره پورې او یا زره فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي او الله براله جنت کې باغ او محل متعین کوي. صحابه کرامو به په دې باندې عمل کوو. د یخنۍ او د ګرمۍ په موسم کې دوی به د عیادت چې کوو نو دا ټیمونه بدل کړیو
چونکه حدیث مبارک کې راغلی دی او یا زره فرشتي که سار څوک تپوس لتلی ماښام پورې دعا کوي که ماښام څوک تپوس لتلی ساره پورې د مغفرت دعا ولا غواړي. نو بعضې صحابه کرام چې به د چا تپوس لتلل نو که یخني به وه نو د جمې شپې اوږدې وي نو ماښام ټیم کې به ورله تپوس له لاړل دغه صحابه کرام وایي چې د جمې شپه اوږده چې دا اوږده شپه او یا زره فرشتې ماته دعا وکړي د مغفرت دپاره او د ګرمۍ د اوړي روزي اوږدې شپې لنډې نو صحابه کرام به د اوړي په موسم کې د سار مونځ نه پس د بیمار پرسې له لاړل وایي د اوړي دا روزي اوږدې وي نو تر ماښامه پورې ډېره فاصله ده چې ډېر ټیم ماته د مغفرت دعاګانې او یا زره فرشتي وکړي. نو تاسو هم پکې د اوړي او د جمې لحاظ وکې او دا د دنیا معامله نه ده چې ګنې دا غم او خادي ده او دا په بدل دی که دی راغې زه به ځم که دی رانغې نو نه ځم دا خبره نه ده دا غم او خادي نه ده بلکې دا دینی فریضه ده دا اخلاقی فریضه ده او دا د مسلمان په ذمه باندې د بل مسلمان حق دی. نو که موږ تاسو د بیمار پرسی کوو نو بیا که جمع دی نو د ماښام مونځ نه پسې تپوس لکه ټیم مناسب و هغه ته تکلیف نه مریض ته نو لاړ به شو وله تپوس به وکړو تر سبا پورې دونه اوږده شپه 14 ګنټې شي او په هغه 14 ګنټو کې مونږ ته به فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. او که فرض که اوړي وي نو د ګرمۍ خو روزي اوږدې وي نو د سهار مونځ نه پس که مریض تپوس لځي او مریض ته تکلیف نه جوړیږي نو تلل پکار دی تر ماښامه د کال عمره اوږده روزي تا ته او یا زره فرشتې به دعاګانې کوي د مغفرت دعاګانې به درله غواړي. نو معلومه شوه چې د بیمار پرسی دا په بل مسلمان باندې حق دی لازم دی او د خپلو او د پردو تمیز به پکې نه کوي چې دا مې خپل دی ورزم به او دا پردی دی نه به ورزم. پیغمبر علیہ السلام دا ندی فرمایلی چې د یو رشتہ دار په بل رشتہ دار باندې دا حق دی چې دی به بیمار پرسه لذي بلکې پیغمبر علیہ السلام ټول مسلمانان یو ځای کول غواړي نو فرمایلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا لازم حق دی چې دی به داغه تپوس لذي نو تا ته په مقابل کې مخامخ رشتہ دار نه دی بلکې تا ته مخامخ مسلمان یادېږي چې مسلمان بیمار دی تپوس لی ورشه. نو اوس ته به د کم مسلمان تپوس لځي چې د کم مسلمان د تکلیف او د بیماری نه خبر شي داغه تپوس له لاړ شه دا مسلمان دی که ستا رشته کې دی او که نه دی رشته کې نه دی یا دی هر څه چې دی خو چې ته خبر شو چې مسلمان دی په تکلیف کې دی تپوس لی لاړ شه. او یوازې مسلمان نه حضور علیه السلام د کافرو د مشرکانو ته پوسونو لمتلی دی د کافرانو بیمار پرسی هم کړی ده ولې د هغې بوډۍ واقعه تاسو ته یاده نه ده. پیغمبر علیه السلام به په لار تېرېده او یوه بوډۍ ښځه وه هغې به د بره نه په پیغمبر علیه السلام خځلې راچولې روزانه چې حضور به تېرېده دې ښځې به دغه خځله په د بره نه راواچوله حضور علیہ السلام کلم خفه شوی یا غصه شوی نه دی. سموده چې تیره شوه په هغه لار حضور علیہ السلام تیریږي هغه بوډۍ ښځله راوانه چوله پیغمبر علیہ السلام محسوس کړه چې دلته خو به په ما ښځله راچوله کېده هغه بوډۍ څه شوه په سبا چې بیا تیریږي هغه بوډۍ بیا ښځله روانه چوله نو په درې مرض چې بیا تیریږي او بیا ښځله روانه چوله حضور علیه السلام را واپس شو د کور دروازې وټکوله دغه بوډۍ زنانه کونډه وه او دې سره صرف یوه پیغله لور وه هغه پیغله لورې راغله په دروازې په یو رو کې وکتل چې وی کتل دا خو د دواړو جهانو سردار راغلی هغه پیغمبر راغلی چې کمې ته زما بیبې ډېر تکلیفونه رسول روزانه مې پې ښځلې غورځولې نو دغه جینۍ سره په زړه کې یره پیدا شوه وی ما به مور ته وی چې ښځله پې مه ورچوه که تا نه انتقام اخلي نو زمونږ بیا څوک دی چې جواب وکړي زمونږ ترې نه بدل والي مه کوه داسې ما به مور منې کوله خو هغې به زما نه منل نن دا د په کټ پرته د بیماره ده او دغه د حضور علیه السلام راغی لکه چې خپل انتقام رانه اخلي
دغه پیغلې جنې دغه غلط فهمي وه چې جوړ نن رانه حضور علیه السلام تپوس کولو له راغلی دی چې موږ نه انتقام علي دا تپوس کوي چې دا ښځلې مولې راچولې. هغه جنې لاړه خپلې مور ته وینا کوله رټلې شروع کړل چې تا ته خو ما ویلي چې مه کوه خو ته نه صبرېدې او په منډه باندې راغه دروازې کوله وکړه او د حضور علیه السلام نه دغه پیغله جنې معافي غواړي وایي زمونږ د طرف نه تا ته ډېر تکلیف در رسېدلی دی معافي غواړو. پیغمبر علیه السلام ول تسلی ورکوي پام کوه ګورې زه تاسو نه انتقام اخیستو دپاره نه یم راغلی دا خو یو ورځ وشوه چې د زنانه په ما ښځله روانه چوله دویمه وشوه درېیمه چې په ما باندې ښځلې نه دي راچولې نو زه نن پوښتنې له راغلی یم چې څه چل دی چې دا زنانه بیماره ده که څه تکلیف کې مبتلا ده چې بره نه راځي. نو حضور علیه السلام ته دغه پیغله جنې په جړا شوی زما مور دو بیماره ده. نو حضور علیه السلام ورته وایي ما ته وښایه چې زه یې تپوس وکړم بیمار پرسي وکړم دا حق دی. پیغمبر علیه السلام راغی دغه بوډۍ زنانه په بستره باندې پرته ده ډېره په تکلیف کې ده. حضور علیه السلام د دې بوډۍ بیمار پرسي وکړه دعا یې ورته وکړله. دغې بوډۍ ته چې دعا وکړه نو د بوډۍ په سترګو کې اوښکې رالې اړه یې نرم شو د الله محبوبه ما خو تا سره دومره بد کړي چې دونه بلا چا کړي د هغې باوجود ستا دونه لویه سینه ده ته راغلې او د زړه نه دې هر څه خوا کړل زه دې معاف کړم او بیا زه دې دشمنه او ما ته دې بیمار پرسي وکړه او دعا دې راته وکړه. بیا حضور علیه السلام ته په جړا دغه بوډۍ وایي چې کلمه راته ووایه چې مسلمانه شم. د مسلمان دومره لوی شان دی چې هغه د خپل دشمن تپوس او بیمار پرسۍ او عیادت له راځي ما ته کلمه ووایه دا دین او دا مذهب ډېر ښکلی دی دا مې خوښ دی دین اسلام یې قبول کړه کلمې وی مسلمانه شوه. نو معلومه شوه چې دغه بوډۍ دا خو مسلمانه نه وه دا خو د حضور علیه السلام بے ادبی بے کوله خزلی بے پیرا چولے خو رب العالمین ورتا بیام د حضور علیہ السلام مبارک دیدار او د حضور علیہ السلام خل اخلاق و تا اخودل نو د هغې په برکت مسلمان شو چې پیغمبر علیہ السلام عیادت کو تپوس او پوښتنه وکړه. دې ځای نه معلومیږي ستا په خواوشا کې په کلی محله کې بیمار وي نو که مسلمان دی او که کافر دی تپوس لتلل پکار دی دی حق دی او که ته تپوس لاړ شي نو تا ته به پې ثوابونه ملو شي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمائی یو یهودی نوجوان زلمیو یو یهودی الکو زلمیو او هغه روزانه راته عادت شوی د حضور علیه السلام خدمت به کو اگر چې کافرو دغه زلمی کافرو خو بیا هم د پیغمبر علیه السلام خدمت لبراتلو ډیره موده د حضور علیه السلام خدمت وکړو او د هغې نه بعد هره ورځ به راتلو یو ځل بیمار شو نه یوه ورځ رانغې بله ورځ رانغې بله ورځ آخر کې پیغمبر علیه السلام یې تپوس له لاړو. نو حضور علیه السلام د دقې یهودي نوجوان تپوس له راغلی دی پلار یې ولاړ دی د دې یهودي او پیغمبر علیه السلام د یهودي نوجوان سره د کټ سر ته کېناستو کم ځای چې د دې زلمي سر پروت دی په تکیه او په بالغ باندې هغه ځای کې دا حضور علیه السلام ورسره تشریف فرما شو او د یهودي له په تندي باندې لاس کېښودو په تندي والا لاس وخي او ورته وی اسلام قبول کا. پیغمبر علیه السلام ورته غلی شان اوی مسلمان شه کلمه ووایا. کافرانو بخپلو بچو سره ډیر ظلم کو که د مور پلار د اجازت نه بغیر به اسلام قبول کو. نو دا یهودي نوجوان د خپل پلار ته سترګې راواړولې اوړېدي نه چې صرف سترګې اړی پلار ته سترګې واړولې او ته ګوري په اشاره تپوس کولی شي د پلار نه چې بابا پیغمبر علیه السلام راته وایي چې اسلام قبول کنو څوکم نو پلار ورته وایي چې د خپل پیغمبر د ابوالقاسم اطاعت او پیروي وکړه چې دی راته وایي مسلمان شه نو مسلمان شه. نو دغه نوجوان
حضور علیه السلام ته کلمه وی دغه نوجوان یهودي او ناګانه مسلمان شو صحابي ته جوړ شو چې صحابي ته جوړ شو لږه شیبه حضور علیه السلام دغه ځای موجود و لږه شیبه تیره وه چې دا نوجوان وفات شو پیغمبر علیه السلام بیا شکرونه ویستل الحمدلله چې خدای پاک زمونږ په وجه باندې یو جهنمی د جهنم نه بری او جنت ته د تلو مستحق کو په دې به حضور علیه السلام ډېر خوشحاله و نو دې ځای کې دا معلومه شوه چې د بیمار پرسي کې تپوس او پوښتنې لځې د بیمار حق دی چې ته به تپوس کې هغه سره کېنه هغه ته ښکلې خبرې وکړه او د دعا ضرورت تا ته دی او د مریض ته دی نو ځان لم ته دعا وغواړه او تم ورته دعا وکړه حدیث مبارک کې راغلی چې کم مریض بیمار وي د بیمارۍ د لاسه پروتي نو د دعاګانې قبلیږي نو چې ته تپوس لتلی نو ښکلې خبرې مو سره وکړه او د دعا درخواست هم ورته وکړئ ما تم دعا کوه ستا دعا الله قبلی ځکه ستا ټول ګناهونه د بیمارۍ د خاطر الله پاک ختم کړل چې ګناهونه دې ختم شي دعا به دې خامخا قبلیږي ځکه پاک شوي نو ما ته دعا وکړه او چې ته رخصت اخلي نو بیا ورته تم دعا وکړې الله پاک دې شفا د نیک عمل لپاره درکړي دعا ورته وکړه دا بیمار پرسی کول د دې فلسفه څه ده یو بنده د بل بنده تپوس پوښتنې او عیادت لذینو د دې خاص فلسفه څه ده وی د بیمار پرسه فلسفه دا ده چې مریض بیمار شي د پکټ باندې پروزي نو د کور خپل قریبي رشتہ دار اغم ته نه ډډه وکي یو اړخ وکي کور کې مریض پروتي نو څوک له خواله نه راځي او که بیا داسې بیماری چې هغه نه څه بدبویي روانه شي نو بیا خو خلک بالکل خواله نه ورځي داسې بیمار دې زړه ته غم واچوي دې د تنهایۍ او د خلوت نشینۍ عادت نه لري یو بیمار چې د تنهایۍ عادت نی او ناګانه په بیماری کې یوازې شي بیا دې زړه ځان ته یو خبره ځان ته ودرئ او زړه خفه کوي ځان له او غمجنې پریشانه وي نو په دغه وخت کې دې ډېر زیات په تکلیف کې وي د دې مرض نورم بیا زیاتېږي نو حضور علیه السلام او دین اسلام مونږ ته دا تعلیم او حکم را کړی دی چې دې تنهایۍ ته مه ورکوئ دې یوازې کوئ ما یوازې مه پرې تپوس له تم ځه بل دم ځي چې د چا سره ملاقات نږدې وي او اسانه او په چا یې زړه ښه کېږي هغې دې وله ډېر ځي یوازې کوئ ما او د بیمار تپوس له چې څوک ځي راځي نو په دې ګورې ډېرې بیمارۍ د دې بیمار ختمیږي ښه کېږي د بیمار تپوس له که لاړې نو په دې سایې سمونه شو خو د هغه په مرض کې کمې راځي تکلیف کې کمې راځي د بیمار تپوس له تلل پکار دي بیا مونږ تاسو چې تپوس کوو نو که څوک بیماري نو که مریم نو تپوس لی نه ځو ځکه زما بیماری کې ما له تپوس له نو راغلی دې ته به نه ګورې اکثر خلک وی فلانی بیمار دی خو تپوس لی ځکه نه ځم چې زه یا زما بابا بیمار ولې دی راغلی و چې زه وله لاړ شم یقینو کې دا د دین اسلام عمل نه دی دا خلاف او غلط تصور دی زما تپوس له راشي زه به ځم که زما تپوس له نه راغلی زه په بله ولم زه وله تپوس له نه ځم دا د اسلام خلاف تصور دی اصل کې د بیمار په تپوس کولو چې کومه نیکي ملاویږي یقینو کې په حج کې هم هغه مره نیکي او ثوابونه ني جهاد غوندې عظیم عبادت ته وکړو هغې کې هم درته د بیمار د تپوس کولو هغه ثواب نه ملاوي ځکه ته کله د بیمار تپوس لته ته جهاد کې جنګېږي تا ته په هغه نیکو باندې هغه نیکي به ملاویږي خو د بیمار د تپوس هغه نیکي راته نه ملاویږي نو دا ډیره یو لویه عظیم شانه نیکي ده نو دې نیکۍ ته د شیطان کله پرېږدي چې ته به دا نیکي کې او زه به دا ګورم شیطان دا نه برداشت کوي تا ته به زړه ته خبرې ودرئ
ستا چې رور یا ته چې بیمار وي نو تاله تپوس له راغلی چې ته نیغ نیغ کېږي او ته تپوس لځې مه ورځه تپوس لی او که وفات شي نو ولې ستا د پلار جنازې له راغلی چې ته جنازې له ځې مه ورځه جنازې له ستا جنازې د پلار یې نه راکړې نو ته به څنګه ورځې نو دا غیرت به درته رامخکې کړي دا مصنوعي غیرت دی دا د شیطان د سره دشمني کوي د ثواب نه د خلاصوي د ثواب نه د محرومه کوي نو مونږ خلک دا کوو او دا غلط رسم دی پیغمبر علیه السلام کوم وعده مونږ سره کړله وی رب العالمین بتالا د اویا زر فرشتو د مغفرت دعا مقرر کی اویا زر فرشته مقرر شي د سار نه تر ماخامه تا ته دعاګانې غواړي د مغفرت سوال دل کی یا الله دې او بخي او که ماخام تلی نو تا ته ماخام نه تر سبا پورې او یا زره فرشته دعا کوي یا الله دې وبخي په جنت کې تعالی یو بهترین عالیشان محل او باغ درکې نو که یو مسلمان وی زما تپوس لنه دی راغلی نو بېشک هغه غلط کار کړی دی هغه د جنت باغ و بهار او د جنت محلات نه دی اغشته هغه او یا زره فرشتو د مغفرت د دعا نه ځان محرومه کړی دی د سار نه تر ماخامه د او یا زره فرشتو د مغفرت د دعا نه محروم ماخام نه تر سبا پورې د فرشتو د او یا زره فرشتو د دعا نه محروم هغه ستا تپوس لره نغې نقصان استو که خپل یقینا خپل نقصان نو استم وې چې هغه خپل نقصان کړي او یا زره فرشتو نه د مغفرت دعا نه دا غشته زم ته ناخلم نه دا کوم د اوخي ارتیا فیصله ده او بیا هغه ستا بیماری کې بیمار پرسی نه کړي ستا تپوس لنه راغله نه ته وې چې الله هغه لکم محل په جنت کې ور نکو نو زم ناخلم زم د تپوس لنه زم نه کوم د اوخي ارتیا دا د کوم فلسفي خبرې دي هغه د جنت د باغ او د جنت د محل نزان محروم کو نو ته وی چې هغه محروم کو نو زم محروم نه خون خو هغه کوي چې هغه د تپوس ل نه راغلی او ته تپوس ل لاړ شي هغه جنازې له د پلار نه راغلی ته ول لاړ شي هغه در له دواله نه راغلی ته ور لاړ شي یقینا چې دغه اصل تعلقات دي اجر او ثواب په دی باندې دي او کته وی چې زما تپوس ل راغلی د زخه بخامخازم نو کم از کم دا کم ثوابونه د عیادت المریض چې دا تا ته یو پټیم نه ملاویږي چې ته وې چې ماته د ثواب ملو شي نو که ستا تپوس ل نی راغلی باور لزی او کاغه په ارنیت ستا تپوس ل راغلی ته به د ثواب په نیت داغه تپوس لزی نو بیا تا ته ثوابونه ملاویږي او کوي چې رز مال تپوس ل راغلی که زور ل لا نړم مانه بخفشي زما تپوس کړي کزي تپوس نو کوم خفکیږي نو بیا که د تپوسم کړو نه خو بدل د خلاصې ورلا ناغه پتا بدلو نو تا ول بدل خلاص کونو دی کې بیا د ثواب سره ګیله کې یا د ثواب سره امید او تم ساتي بیا د ثواب تم مکوا او نه د ثواب ملاويږي دا یو غم او خادي دې ته جوړ کړ تعلق دې ته جوړ کو او پدې باندې ثوابونو تم مکوا رب العالمین چې ثواب ورکي ناغه په اخلاص باندې ورکي ځکه دا تا دینی یو ذمہ داری وګڼله اوس به ثواب ملاویږي او کته وې زما ته پوس لراشي ز به اعظم ناراضی نو نظم او بیا چې راشي او مال سروړي هغه به ولوړم نو دا تحفه ته په دې ثواب نکېږي کاغه د تپوس کوي او کنه ته تپوس لزا بیا چې هغه تحفه وروړیو کنه ته تحفه اوړه تپوسونو کې نو خدای پاک بتاله د دې په بدل کې اجرونه ثوابونه درکې هغه لا یزال نعمتونه به درکې چې تب بیا دغه په خوان باندې پوي شي وې بچ ټول عمر می د بیمار په بیمار پرسو کې تیر کړو نه دا بخوا یو حدیث مبارک کې راغلی چې تاسو بیمار لته پوس لزه نو چې سونه وخم تیر کنو داسې شو لکه دا وخت چې تاسو په جنت کې تیر کو حضور علیہ السلام فرمایي د بیمار تپوس لاړ شي نو چې لاړ شي سونه وخت د تیر کو دغه وخت گویا چې تا په جنت الفردوس کې تیر کړی دی د مریض تپوس لخوا مخات لل پکار دي ثواب په ملاويږي پتا باندې رحمتونه بنازلېږي او بیا حضور علیہ السلام دام فرمایلی کله کله بیمار دونه په تکلیف کې چې غلبه تپوس او پختنه لاړ شي
او ډیر به ته ایسارېږي نه. که ډیر ورته ایسارېږي او ستا په ایسارېدو دې مریض ته تکلیف جوړېږي نو مه ایسارېږه، زر ترې رخصت واخله او ځه. هر انسان په دې باندې پوهېږي چې دلته زما په دې تپوس پوښتنه راتلو باندې دا مریض خوشحاله دی که خفه، که زه ورته ایسارېږم خوشحالېږي که تنګېږي. نو چې په خپله باندې پوه شوې نو بس بیا هغسې وکړه په څه چې مریض ته فایده رسي. ډېر خلک یې هغې چې مریض له راشي نو هغې بیا ناست دي، نو مریض په هغه پوزیشن کې نه دی چې د سره د روغ صحت دروازو چې کم قصې قطاري وي هغه شان د سره ګپ شپ ولګوي. مریض په دې پوزیشن کې نه وي او دغه راتلونکي چې دا تپوس له راغلی دی ورسره خندا خوندي او تپوس پوښتنه او ګپې شپې لګوي او په دې باندې دا مریض تنګ شي. نو بیا د مریض ته چې تا تکلیف ورکو نو مریض ته تپوس باندې ثواب دی او په تکلیف رسول بیا عذاب دی او مریض ته به دونه ډیر بیا نه ایسارېږي. زمونږ په تیرو بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه. ایو ځل بیمارو په ټول دنیا کې د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نوم خورو، د هر طرف نه چرچا و، د هر چا په نوم په خوله باندې نوم د عبدالله ابن مبارک جاری و چې دا یو ډیر لوی انسان دی. نو چې هغه بیمار شو د لوی خلک چې بیمار شي نو بیا خلک تپوس پوښتنې لرې برې راځي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه خلک تپوسونه لراتلل، نه دی په یو خلوت خانه کې پروتو او خلکو به تپوس کو او رخصت به اخیستو. ناګانه یو منده پکې داسې راننوته تپوس لراغې چې هغه قړتو یو شانې خبرې کولې او خبرو کې به بریک نه اخیسته، لګیا به نو لګیا به خو چپ کېده به نه. نو اگر چې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تپوس لراغلی دی خو خبرې به ډېرې کولې. نو کله کله دا بیمار تنګي دی وی چې مال خپل د چته بیبي مې راشي یا زوی یا لور را لراشي یا پلار یا رور را لراشي یا مور را لراشي، زما څه خاص ضرورت به یا څه خاص خبرې به چې هغې سره دا خبرې وکم او چې ته ورته میلمه راغلی او تپوس له په سر ورته ناست دی په ګینټو خو به تنګېږي. نو دغه قړتو بنده د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تپوس لراغلی نو خبرې شروع کړي دي. ډیر خلک رالل، ډیر خلک لاړل، خدایو بنده د تلو نوم نالي. وی آخر کې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تنگ شو. وی دې بنده ته وی چې دا خلک هم عجیبه کار کوي، دونه ډیر به تپوسونو لرا خوشي او تنګي به د اوږدې خبرې به کوي او زه خو په داسې تکلیف کې چې زه دغه نشم برداشت کولی، نشم اورېدی. نو دغه سړی ورته وایي چې صاحبه که تا ته واقعي تکلیف وي نو زه به دا دروازه بند کړم چې نور څوک دننه نه راځي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه هم دل رخصت ورکول غوښتل خو دی بیا هم په خبره نه پیږي. وایي کوی چې زه دا دروازه بند کړم چې نور څوک دننه نه راځي تپوس له. نه خو ډیر تکلیف کې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه او ته وی صاحب وی او دا دروازه بند که خو باروزه د بار طرف را پسې بند کا. د دې نه معلومه شو چې د بیمار تکلیف کې اضافه مه کوئ، تپوس لی راشه، تپوس پوښتنې وکړئ او بیا ورته ایسارېږئ مه او وختونو انتخاب وکړئ. داسې وخت کې د بیمار تپوس له لاړ شئ چې هغه وخت کې د دې بیمار د خوب او د آرام ټیم نه اسې نه چې ته تپوس له راشي او هغه ودي او ته بیا وایې چې نه ولې زه راغلی اوس به دې خامخا راپاڅوې او بچو ته ویې چې نه راپیسوې. دا ظلم مه کوه، په دې باندې بیا ثواب نه ملاوي، ثواب دې کمیږي. او که نه بیمار خو کټ کې پروت دی خو تا سره ملاوي دی نشي، کور ته دننه ته نشي ورتلی، عدله بار نشي راوتی، ته به اوس دننه اواز وکړې چې پرده وکړې زه ولې دننه راځم، نو دا ظلم هم مه کوه. دا د دې بیمار په وجه باندې ته د کور بندیان تنګې هغې به دې بیمار ته په زړه کې غوسه وي چې په کټ راته پروت دی د له لاسه هر څوک راځي وایي پرده وکړې او پرده دې مار په پرده کول یې ستړي کړو، نو داسې ظلم هم مه کوه. حضور علیه السلام بیمار و، حضرت علی رضی الله عنه دننه تپوس له هغه د کور بنده و. نو بار ته صحابه کرامو تپوس وکړو وی حضور علیہ السلام څنګه دی؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل شکر دی گزارش شوی دا، فرق راغلی دی.
نو دغه ځکه محدثینو دا مسله راوسته ده وای چې بیمار دون زیات بیماری چې کور پروتي تم ولا نشتلې تعلم نشي راوته نو بیا دغه د قریبي رشتہ دارو نه تاسو که څوک چې راځي داغي نه تاسو کو بس دغه به کافی لکه حضرت علی نه چې تاسو کو چې د حضور صحت څنګه دی او حضرت علی رضی الله عنه ته چې گزارش شوی دا اومدغه شان تاسو هم کوي بیمار لکه تاسو لاړې بیمار د لنشي راوته او ته دنه پرده نشي کولې دنه نشي ورتلې نو قریبي رشتہ دار به داغي نه تاسو او ک پدې ممتال الله ثواب درکې دا نه چې بیمار به ویني یا به روباسي یا به ورننوزي دا پکې نشته بس داغي د رشتہ دارونو نه تاسو کې چې تاسو شو ثواب شو پدې باندې الله رب العالمین ثوابونه مونږ تاسو له برکای او زه اخر کې بیا یو خبره ډیره د افسوس تاسو سره دوباره کوم چې کله تاسو خاندان کې یا په کلی محله کې څوک مسلمان بیماری نو داغه تاسو لا ک اتاله راغلی کنه تو ورلزا زما لالا بیمارو زما لالا له تاسو نه کړي زم نو ورزم او تاسو د کور بندیانو تاسو بم نو ورزه دا ته په کوم مذهبه سا پیغمبر خو ته دا نه دی ویلې چې ستا لالا له تپوس کړي نو تم ولا بیا تپوس له لاړ چې ستا لالا له تپوس نه کړي تم ولا مزه تا ته خیدا تعلیم نه در کړي تا ته خدا تعلیم دی چې هغه مسلمان دی بیمار دی تو ورله تپوس له لاړ شي شاید چې هغه مصروف او مجبور او یا خیال نو یا هغه غلطي کړي د قصدنه مدن تعالی رانغه ناغه خو ځان د آخرت د ثوابونو نه محروم کو تو ورله بیا هم تپوس له لاړ شي د آخرت ثوابونه ستا مقصود او مطلوب دی ته خپل ثوابونو سره کار لره ثواب او ګټه هغه د تعالی نه راضي خیر ده د غزي موارد ده هغه غلطي او قصور دی رب العالمین دې زمونږ ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکړي او دا کومې خبرې شوې ډېرې اهمې دي الله پاک دې په موږ تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق ورکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।